السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم صمد انجم او تاسو ګورئ پروګرام زما وطن. په ننني پروګرام کې موږ تاسو ته د سوات سلیمان مخاطب یو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې سبا اختر دی، همدغه اختر دپاره ډول سینګار خلکو شروع کړی دی او همدغه شانتې په سوات سلیمان کې هم 2 کاله بعد هغوی دغه تمه ساتي چې سبا به خلک راځي، دغه فلمونه به ګوري. هغوی هم دلته کې خپل سینګار شروع کړی دی. دې وخت کې موږ سره د سوات سلیمان چې کوم ټیکهدار دی ظفر ورور، هغه سره به خبرې اترې کوو چې هغوی په څه امید باندې نن د سلیمان سینګار شروع کړی دی. راځئ زموږ سره. دې وخت کې را سره د سلیمان ټیکهدار ظفر ورور هم موجود دی. دنه به پوښتنې کوو روړجانه څه امید ساتي سبانۍ ورځه کې د اختر دا سیزن ستاسو شروع شوی دی. 2 کاله وړاندې ستاسو چې د کوم هلې ځلې وې، کوم رونقونه سلیماګانو هغه ختم شوي دي. څه توقع ساتي د خلکو نه چې خلک به راځي او څه به ویل غواړي؟ ډېره مهرباني، ستا شکریه ادا کوم چې تا موږ له دونه ټایم راکړو. الله دې ستا قدر وکړي او د دې حکومت په تړون باندې لکه دا د کرونا په حساب باندې دریم څلورم اختر دی، په څلورم اختر پس باندې موږ ته لکه چانس میلو شو او دا وینا یې وکړه چې یاره مطلب تاسو خپل کاروبار کولی شئ ایزي. نو مطلب دا دی چې دې مالکانو موږ سره ریلیف نه دی کړی. لکه موږ مطلب دا چې څونه کرایې دي هغه موږ دا کړي د چیک په حساب باندې، نه د حکومت د طرفه موږ ته څه ریلیف شته، نه مطلب د مالکانو د طرفه موږ ته څه ریلیف شته. خو بس همدا یو وینا یې کړې ده چې یاره بند کړئ. نو موږ بنده کړي 14 میاشتې پس د دې هغه اډر موږ ته وویستو چې یاره هغه هم ټوټل 19 ورځې کېږي د 1 تاریخ نه. نو انشاءالله امید کوو چې پبلیک راشي. او بل دا ډیټیلمنټ ځای دی چې مطلب سړي ذهن کولو شي. د کرونا بیماري یا هره بیماري چې راځي هغه به د مقابلې سره ختمېږي. داسې خو نه ختمېږي چې ته مطلب یو ځای بند کړې، جلسه جلوس نه بندېږي او مطلب د انټرټینمنټ ځای بندېږي. نو یو سړي ته مطلب ذهني طور پریشاني جوړېږي. نو چې پریشاني ختم شي اټومیټیکل بار څه ختمېږي، مقابله به کېږي. دا خو نه چې مطلب لیډران اډر وکړي چې یار دا شی بند شو بیا ورسره غم نه وي چې یاره ما چا کاروبار بند کړی هغې به څه کوي. مخکې وروسته به زموږ ما 67 لاک روپۍ وبېرلې. 67 لاک روپۍ نه دې نه عمران خان خبرېږي، نه دې مطلب دی وزیر اعلی صاحب خبرېږي. هغوی خو بس یو اډر وکړي چې یاره بس دا شی بند شو. دا هغه بند سره خو مطلب دا نه کېږي که نه. ته خو زموږ مالي حالات وګورې چې یاره د دې قابل دي یا نه دي. دا خو تاسو موږ مزید نور هم خرابول. نو زه مطلب حکومت نه هم دا پرانسته کوم چې یاره دې نه مخکې زما یو شو وه او په هغې کې زما سره ډېر غټ ټاران و، ما 21-22 لاک روپۍ ورکړي. خو ما هغه شو ما ته پینټینګ پرته ده مطلب زه ډي سي لاړ شم، ما ته وایي صبر کوه. نو مطلب دا دا خو د دې نه ده. موږ 120 پالو کوو مطلب ماکس ورکوو سړي له خپل طرفه ورکوو چې یاره یو سړی راشي. او زمونږ سلیماګانو ته مخکې به خلک راتلو، اوس د یوټیوب او مطلب د چینل او موبایل په وجه باندې هغه خلک نه راځي کم چې به 1000 او 1500 راتلل. اوس د زیات نه واله د سل نه واله د 1.5 کسانو په منځ کې او لیډران او افسران دا وایي چې یاره د سلیماګان هر وخت ډکي. دا ډکي نه وي. مطلب دا د جمعې پر ورځ 150 کسانو نه سیوا سلیماګانو ته تګ نه کوي. ولې چې دومره یره او خواب جوړ کړی دی چې هغه خلک په خپله پریشانۍ کوي چې یاره مطلب دا دی چې موږ به لړ شو کېدای شي مرض دا په رښتیا یا موږ ته مطلب نقصان پېښ شي. نو په دې وجه پبلیک راتلل نه کوي. دا کوم خلک چې د پردې شوقیان دي هغوی خو لازمي راځي. هغوی ته خو کله هم پته ولګوي سلیمان خو شوی دا او فلم پرې لګېدلی نو هغوی خو به لازمي راتګ خو به هغوی خامخا کوي. نو انشاءالله امید کوو چې یاره دا پیل اختر دی 4 اختره پس نو انشاءالله امید کوو چې یو وله موږ یو ښه فلم راوړی دی. یو به انشاءالله کوم چې د پردې شوقیان دي مطلب د اکټرانو شوقیان دی به خامخا راځي انشاءالله. فلم نامه اخیستی شي کتونکو ته چې فلم د چا دی، څوک پکې دي؟ دې ډایرکټر چې دی هغه اجینادر دی او د فلم نوم دی راج د بدماشۍ دی. دا د کلچر پورې دی چې یاره مطلب څه حساب درنه څه کلچر دی هغه حساب باندې. نو ډېر یو ښه فلم دی، بل ګانې ډېرې ښې دي. ډېر یو ښه فلم دی او چې پبلیک راشي انشاءالله خوشحاله به مطلب هغه انټرټینمنټ به وکړي، هغه ذهن به کولو شي. اخري کتونکو ته څه پیغام ورکوئ؟ بس کتونکو ته هم دا پیغام ورکوو چې مطلب دا دی کرونا په سلیما کې نه دی یوازې، نه کرونا په پارک کې ده. کرونا چې ده مطلب په هر ځای کې ده. نو موږ به خپل احتیاط کوو. مطلب دا کم کسان چې زموږ ملګري راځي کتونکي شوقیان عادي ځان له ماکس هم راوړي. موږ دا هم ویو موږ د حکومت سره باقاعده تعاون کوو. موږ ولې دلته سینیټایزر هم ورکوو، موږ ولې ماکسونه هم ورکوو د خپل طرفه. او موږ د قانون مطلب دا چې څه تقاضي دی بالکل پوره کوو. او مطلب دا د دې سره چې یو شی بند شي نو خلک وایي چې یاره د عمل بالکل په ورانېدو دی. نو زه خاص کر د افسرانو ته وایم چې کوم افسران دي چې مطلب غټ افسران دي موږ د هغوی د جواب نه یو. هغوی بس دا یو هډر وکړي چې دا کاروبار بند
بیا یې شاته نه ګوري چې یاره د دې مالي حالات پر دې خلکو یا ښه یا به خراب وي. نو زه دا دوی ته ریکویسټ کوم چې تاسو د بند اواز کوئ خو د کولاولو اواز هم کوئ. د دې بلډینګانو زموږ نه مالکان پیسې دي، د بجلۍ بیلونه راځي زموږ سره 7 کسان سټاف وي، د هغو په هم باندې 4,050 تنخواګانې. مهرباني دا وکړئ چې مطلب دا یوازې زه نه یم او په ثابته پښتونخوا کې 3-4 سلیماګان پاتې شوم د دې د ودې چې زمونږ کم لیډر راځي نو هغه موږ ته پسپک نظري ګوري. نو پسپک نظري لا نه ده. ډېره مننه ټیکهدار صاحب. ګرانو کتونکو تاسو د ظفر ټیکهدار صاحب خبرې ترې واورېدلې چونکې دې وخت کې موږ سره د فلم انډسټري چې کومې ډرامې جوړوي کوم فلمونه جوړوي د هغوی ډایرکټر ګلزار عابد صاحب هم دلته لګي د سلیما کې موجود دی. سلیما ته راغلی دی، تماشې کوي، پوسټر یې ګوري. هغه سره هم دې په حوالې سره خبرې ترې کوو چې د سوات سلیما سبا به په هغه کې فلمونه لګي، راج د بدماشۍ فلم به لګي او فلم په حوالې سره به هغه څه وایي او نور چې کوم مشکلات دي کوم ستونزې دي د هغې په حوالې سره هغوی څه وایي. راځئ زموږ سره چې هغه خواله ورشو. اګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته ما وویل چې ګلزار عابد صاحب یو ښه ډایرکټر دی او هغه هم نن دلته کې د سوات په سینما کې موجود دی. د سره به خبرې ترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام انجوب صاحب، په خیر بخیر. ګلزار عابد صاحب دا راته ووایي چې نن د سوات سینما ته راغلی. د سوات سینما تقریبا 4 اختر پس هغوی بیا هغه هلې ځلې بحال لیدو طرف ته روانې دي. څه ګڼئ چې دغه هلې ځلې چې کومې دي د مخکیني په شانتې به وي که نه؟ انجوم صاحب دا خو تا ته هم پته ده، د ټولو ملګرو ته پته ده چې کرونا وه او خلک چې دی ټول مړه په خپل ځان او د الله نه شکر به دی دی چې دا کرونا خدای پاک ختم کړه. دا بیماري څه خطرناکه وه او خیر کاروبارونه خو ځي راځي، فلمونه یا نور څه زموږ بزنس چې کم کار هغه به ځي راځي، به الله ټیک کوي. او 2 کاله بعد په دې سلیما کې دا فلم لګي، د حاجي صاحب فلم دی راج د بدماشۍ. زه هم رالم چې پټو سیټ وګورو چې فلم څنګه جوړ شوی. نه پټو سیټ نه خو معلومیږي چې کلچر فلم دی او انشاءالله ښه فلم به ده. او بل پښتو ته خلک وته نسی چې هر پښتانه چې دي په فلمونو کې ډېر دغه کوي، نو زموږ کلچر دی نو موږ به خپل حساب سره فلم جوړو او ټیکي او حاجي صاحب دا فلم چې دی دا به انشاءالله ښه وي. څه ګڼئ چې دغه خلک چې کوم مخکې به کوم خلک راتلل هغه شان راتګ به د خلکو وي که نه؟ خو ډېر زوړ دور قصه تا راواغسته. هغه به اوربل له بدر منیر جوړېدو، خانه بدوش به جوړېدو، دلته به دا کړکۍ وې، خلکو به ټکټونه اخسته، ګڼه به ډېره وه، په ګیټ کې به بې شمېره خلک ولاړو، حال به ډک و، خلک به په حال کې ولاړو. اوس هم شکر الحمدلله د اختر فلم دی، انشاءالله دا به هم ښه که خیر او خلک ډېر ځورېدلي دي، تکلیفونه یې دغه کړي دي که نه کرونا وه. نو انشاءالله دا اختر اوپن دی که خیر، انشاءالله دا اختر به ښه که خیر. سلیما په حوالې سره شریکولی شي چې د دې سلیما تاریخ څه دی؟ نو د تاریخ نه خو ما ته پوره دغه نه کېږي، ولې چې زما عمر په حساب باندې خو دا ډېره زړه سلیما ده. خو ما پکې چند فلمونه کتلي وو د بدر منیر صاحب، لکه ښه فلمونه زوی د شهنشاه او دا مطلب دا رواج او باډي ګارډ او جشن. هغه دور کې خو د سلیما ډېر ښکلی پوزیشن، ګڼه به ډېره وه، بې شمېره خلک به په دې روډ کې پورې راپورې په دې هوټلو کې ناست وو. دا ورته ورسره خواته هوټلې دي، په دې کې به خلکو شپې ورته کولې فلم ته. او اوس د دې دور فلم خو داسې چې بس راځي او ځي خلک. سبا اختر دی، د اختر په حوالې سره او په رایج د بدماشۍ چې کوم فلم لګي په سوات سینما کې دې په حوالې سره خلکو ته څه پیغام ورکوي؟ نو پیغام دا ورکوم چې لکه مطلب دا کوم فلم لګي دا فلم ښه فلم دی. بل دا چې د پښتو فلم چې دی انټرټینمنټ دی، نن سبا خو فلم نه څوک څه اخلي نه که نه، لږ اوس دننه به لاړ شي میسیج پکې په نورو فلمونو کې، زموږ په دې فلمونو کې زموږ حساب سره میسیج وي. نو فلم لا راتګ پکار دی چې وایي ګوري دا مالکانان دا خلک دا ټیکهداران دا ډېر ځورېدلي دي او انشاءالله دا ښه فلم دی، دې له راشئ وایي ګورئ. ډېره مننه. ګرانو کتونکو تاسو د ډایرکټر ګلزار عابد صاحب خبرې ترې واورېدلې. امید لرم چې زموږ نانی پروګرام چې کوم د سینما دی د دې نه به تاسو خبر شوي وي چې 2 کاله بعد د سوات سینما چې کومې رنګینۍ وي هغه به حالېدو اړخ ته روان دي او سبا به دلته کې راج د بدماشۍ چې کوم فلم دی هغه به دلته کې لګي او تاسو ټولو خلکو نه دغه تمه لري چې تاسو به راځئ او دغه فلم به موږ سره ګورئ. امید لرم زموږ نانی پروګرام به ستاسو خوښ شوي وي. راتلونکي یو بل پروګرام پورې د کیمرامین عجب خان سره سمد انجول اجازت راکوي. په لوی الله مسپارم، د الله په امان.